السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. نن په سوات په مدین کې د مدین کورونو کې یو کس راپاڅېدلی چې نوم یې امین محمد والد عبدالمالک دی، چې هغه په خپل اور او په مور باندې پای رنګ کړی دی او ایښتی دی. مینوال د دې غټ وجوهات څه کېدای شي تاسو غواړئ چې پوه شئ نو چې دا خلک څنګه د خپل مور او د ورور قاتل قتل ته تیار شو. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. د رپورټونو په وینا چې دغه کس اوس پولیسو نیولی دی، امین محمد والد عبدالمالک، چې هغه په خپله دغه انټرویو کې ویلي دي ما مې خپل اور او مور ته به هره شپه ویلې چې ما ته واده وکړئ، که چېرې تاسو ما ته واده نه کوئ نو ستاسو مرګ به زما د لاسه وي. ورور ویلې چې دا خو لیونی دی، د دل سات ته ګوره او زموږ مرګ ته ګوره. تا له چې موږ واده وکړو نو ته یعنې ښځه ساتلی شي، نو هغې له ستا ښځه به هم بیا یعنې موږ ساتو، ځکه چې څه د کار مار نه او نه د سره د پیسو څه دارک لګي. چې امین محمد دا خبره واورېده او بیا یې یو دوه ورځې صبر وکړو او ورته بیا یې مور ته ویلې مورې زه غواړم چې واده وکړم. مور زویه ما سره تر اوسه پورې لا دومره پیسې نشته چې زه ستا واده وکړم. زوی به ورته بار بار خپلې مور ته ویلې او خو اخیره ورته مور داسې خبرې وکړې چې زوی یې راپاڅېدو او د مور قتل ته تیار شو. اول امین محمد خپله مور ویشتې ده، د هغې نه بعد بیا خپل سکه ورور ویشتلو. نو د هغې نه بعد بیا د خپلو بیا پولیسو ته ټلیفون وکړلو چې راشه زما مور او ورور چا ویشتې دي او قتل کړي دي. چې پولیس هغه ځای ته راغلې او تفتیش وکړو. بیا امین محمد په خپله باندې ورته وویلې چې او دا ما قتل کړي دي ځکه چې دوی ته به هره شپه ما د واده ویلې چې ما ته واده وکړه او دوی ما ته واده نه کولو. ما ته غوسه راغله او د ده کې د وجې نه ما قتل کړ. مینوالو د دې امین محمد په هر باندې ستاسو څه خیر دی چې دله دې کومه سزا ورکړي. زما خپله عمده دغه دی چې دا دې سریان په چوک کې پانسي کړی شي چې سبا برز وي همدغه شانتې راپانسي خپل ورور یا مور قتل نه کړي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره دسه زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.